الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. دې صورت کې دا مسله ذکر کېده چې الله رب العزت قیامت کې با دوباره ژوند کول کوي د مړو. په دې آیت کریمه کې د مرګ سکرات الموت سکرات الموت داغي بیان کړي. مرګ دا یو اٹل حقیقت ته انکار دي نشتا. دنیا کی مختلف ذهنونو علی خلقی صدا سی ذهن والا خلقی چې هغه د پیغمبر نه انکار کوي نه مني. صدا سی ذهن والا خلقی چې هغه د الله تعالی نه انکار کوي نه مني. خو دنیا کې داسې هیڅ څوک نشته چې هغه د مرګ نه انکار وکړي. د مرګ نه منکر نشته. مرګ یو اٹل حقیقت ته. خو قرآن په دې آیت کې مرګ سره یو ټکی لګولې د موت سره چې هغه ټکی د دریو حروفو نه جوړ کړی دی، د سین نه، د کاف نه او د را نه او د ګول تا د سره سکرا. حدیث کې وتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سکرات ټکی هم استعمال کړی دی. سکرا او سکرات سختو ته ویل کیږي. داسې سختو ته چې هغې سره انسان ډیر په غټه سطح باندې خرابېږي. د بدن طاقت ته نقصان رسیږي په هغې باندې. حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الا ان للموت سکرات، الا ان للموت سکرات، خبردار وره د مرګ ورې ډېرې سختۍ دي. دا جمله کله ویلې وه؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات کېدو، کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرض موتو، نو احادیثو کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با بیهوش شو، بیا بیهوش راغی، بیا بیهوش شو، بیا بیهوش راغی. دغه حالت کې دغه حالت نه لغوندې مخکې د بیماری کې نبی علیہ السلام جمعه تم تللی. دو صحابه کرامو په اوګو باندې لاسونه یخي دي او حدیث کې راځي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپې د ګوتو کرخي دا پزمکه راخکې شو او جمعه ته تو. او بل خبره دا ده چې کله نبی علیہ السلام به بیهوش شو،
دا د مرګه سختې وي چې کله بیهوش بشو اوش پیراغې داسې نو لاس پیلون کو په اوبو باندې په تندي باندې به راکاږوي الا ان للموت سکرات خبردار ووري د مرګ ورډېرې سختې دي مرګ سخت او دا په هر چا باندې چې چا مرګ تیر کړی دی هغه ته پته وي مونږ ته پته نه لګي مونږ ډېر وایو چې سخت دی نو یاره څومره سخت دی څومره تریخ دی سختی یې څومره ده مونږ ته اندازه نه لګي خو چې چا تیر کړی دی او په چا باندې مرګ راغلی دی نو چې هغه ته د مرګ نوم واخلي بالفرض محال کراپاشي اوس چې ته که نه او ته ورته د مرګ نوم واخلي نه به ډېر ګبراوي چې لکه مرګ د مرګ ډېر سختۍ دي حسن بصري رحمه الله تعالی یو مثال ذکر کړی دی هغه وی یو سړی دی هغه باندې مرګ راغی مړ شو دفن شو جنازه وشوه دفن شو وارثان رالل کیسه ختمه شوه وختونه تېرېدل او کلونه تیر شو په سونو کلونه تر دې پورې چې په قبر کې اډوکي خوري شو وی الله تعالی دا شو کې چې یو ورځ دغه انسان راپاسي نو چې دې څنګه راپاسي نو یې پاسېدو سره به دې ډارې کوي چې زما په خوله کې اوس هم د ځنکدن تریخوالی دی د سا د وتو تریخ خوند چې دی هغه اوس هم زما په خوله کې دی ټولو مرګ له تیارې پکار دی مرګ ډېر سخت دی زمونږ او ستاسو دنیا چې ده نبی علیہ السلام فرمای مالی ولی دنیاکم زستاسو په دې دنیاګۍ باندې څه کومه صحابو ته بیان کو نبی علیہ السلام وی مالی ولی دنیاکم الا کراکب مالی ولی دنیاکم زستاسو په دې دنیاګۍ باندې څه کومه زما مثال خود یو سورلی واله دی چې په سفر باندې روان دی او د یو ونې لاندې دمه کوي زما خو هغه مثال دی نو د مرګ کړواهټ ډېر دی نبی علیہ السلام امام بخاری رحمه الله روایت ذکر کړی دی نبی علیہ السلام چې کله وفات کېدو نو دا جمله په خوله کې وه چې الا ان للموت سکرات اللهم بالرفيق الاعلى الا ان للموت سكرات اللهم بالرفيق الاعلى د مرګ ډېر زیات سختې دي یا الله ما انبیاء سره پاغه لوی مقام کې یو ځای کام دا سوال کو قرآن مجید چې کله د مرګ بیان کوي نو یو ځای وی د مرګ نه خلاصي نشته کل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور هر یو نفس په د مرګ ذائقه سکی نو کله وی کل شیء هالک الا وجهه هر شی به فنا کیږي صرف یو د الله ذات په پاتې نو کله وی کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام هر چیز با فنا کیږي صرف یو د الله ذات په پاتې کیږي نو کله داسې وی چې والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق کله چې د مرګ سخت راشي نو د دې بنی آدم د ځنکدن د وجنه یو خپا یو پندای دی بلې پندای لرا بغي ځنکدن د وجنه یو خپا بلې خپل لرا بغي ان للموت سکرات نو کله قرآن وی چې کله مرګ راشي نو بیا گیر چا پیر ګوري او سوی وقیل من راق
اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق. کله چې دا ساده مرکن تر ورسیږي نو بیا دې گیر چا پیر ګوري یره یو دمګره پکار دی چې دم را باندې واچي، یره یو دمګره پکار دی. او قرآن وی وظن انه الفراق، او د دې سړیم دا ګمان ناشي چې مرګ راغی جدایی ده، قصه ختمه ده. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. قرآن مجید د مرګ سختۍ ذکر کوي په یو عجیبه انداز باندې، په یو ناشنا انداز باندې الله تذکره کوي. ورونو زمونږ اصل مقصد هغه آخرت دی، هغه قبر دی، هغه حشر دی. مونږ او تاسو د گریوان کې سوچ وکړو چې مونږ آخرت د څومره ذخیره وکړه. ګوره دا زمونږ درسونه چې شروع دي یا تبلیغیان رونه راځي ګشتونه کوي، دا لکه د دین کارونه چې شروع دي، د دې ټولو د دې مقصد صرف دا دی چې مونږ او تاسو آخرت د ځان سره تیار کړو، مونږ او تاسو د آخرت د پاره ځان سره اوسو. د دې مقصد او هدف دا دی که مونږ دنیا کې داسې ژوند تیر کو د بې پروایۍ. ګوره چې مونږ ته یو سړی دا ووایي چې یاره جومات له 50 روپۍ راکړه خدای ته وګوره د جومات دپاره، نو مونږ مخ کوم طرف ته واړو. که یو سړی وایي چې یاره مونږ له مدرسې له، ته به وایې دا چې ته دې مونږ سره امداد کوي. د خدای بنده ول ځان له سوچ پکار دی، دا ما سره امداد نه دی، دا د الله تعالی د دین دپاره یو اداره قایمول دي او د الله دین سره امداد دی. ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. الله وی که تاسو زما د دین مرسته وکړه د الله دین مرسته به څنګه کوو؟ جومات به آبادو، مدرسه به، دا د اسلام یونیورسټۍ دي، دا د اسلام مراکز دي، دا د دین مرکزونه دي. دا د چې په پارلمنت کې، په جاز کې، په هلیکاپټر کې او یا د افسرۍ او د ډاکټرۍ په کرسۍ باندې یو امیر صاحب ډاکټر ناست دی مسلمان، او هغه تاسو د مسلمانۍ خبرې کوي، د هغه تربیت د دې پوړ نه شوی دی، هغه په دې پوړ ناسته کړې ده، د هغه تربیت شوی دی. یو میجر په صحیح طریقه باندې خپله ډیوټي کوي، د هغه تربیت د کم ځای نه شوی دی، د هغه تربیت په دینی حلقه کې شوی دی، د هغه تربیت دیندارو کړی دی. یو ډاکټر په هسپتال کې ناست دی، زیاتې نه کوي مریض سره، د الله نه یریږي، د دین خبرې کوي، د هغه تربیت شوی دی. جوماتونه دا د تربیت ځایونه دي. زمونږ او ستاسو پښتانه خو عجیبه خلک دی، نو ذهني نو زروان غوندې ذهني. مونږ وایو که جومات صرف د مونځ دپاره دی، جومات صرف د مونځ دپاره نه دی، جومات یو اعلی، یو منصبي او یو دینی مرکز دی. دی کې به ته مونځ کوې، دی کې به ته تربیت ورکوې، دی کې به د دین خدمت کوې، دی کې به قرآن بیانوې، په دې کې به احادیث بیانوې، په دې کې به د خلکو فکر سازي کوې، د خلکو دینی فکر به جوړوې. دا یو دینی مرکز دی، یو اهم مرکز دی. مونږ او تاسو څه کوو؟ مونږ وایو به جومات خو د دین نوم دی چې بانک پکې 15 وخته وایي مونځ پکې کوه. نه وروڼو، دا جومات د دې مقصد دا نه دی. دا مدارس، دا جوماتونه، دا د دین مرکزونه دي. نبی علیہ السلام فرمای اسه زه کله کله سوچ پکار دی کنه، لکه چې یو سړی د ځان په ځای 1 روپۍ د الله په دین کې ورکی، د ځان په ځای ورکی کنه، خلک آخرت د ځان لغاړه پاکوي. یو سړی د الله دین له 1 روپۍ ورکی په دنیا کې، او دا روپۍ د په اخلاص ورکړه، اخلاص په شرط، دا روپۍ د په اخلاص ورکړه، او قیامت کې وته الله وی چې بنده نه به بخلې، دا دی کړو، دا دی کړو، دا دی کړو، نه به بخلې، خو صرف هغه روپۍ مې بخلې چې زما دین د پاره ورکړو د اخلاص په نیت باندې، هغه مې وبخلې، هیڅ پته نه لګي. نو مونږ او تاسو د اسلام مراکز دا غوره حقیقتا وره ځان سره یاد وساتئ، دا مونږ نوړو په زور بربادو یې. نو چې مونږ او تاسو د دین مراکز روانو، جمعات روانول سدي، جمعات روانول دای چې صرف موږ پکې کوو، نور پکې د دین یو کار مکوه،
د جمعات روانولي چې سره جمعات روانيږي لکه جمعات کې سره صرف مونږ کوي نه پکې حدیث ویل کېږي نه پکې تعلیم کېږي نه پکې درس کېږي نه پکې دینی مذاکره کېږي نه پکې دیندار خلک یوځای کېږي ماشومان پکې سبق نه وي بچي حفظ پکې نشته ناظره پکې نشته ترجمه پکې نشته دا جمعات روانولي نو په دې وجه باندې د دین مرکز آبادول غواړي او دا یو مسلم حقیقت دی دا ټول مني چې پښتنو په جماعتونو کې کارونه نه کیږي دا غوړې مسلم حقیقت دی لکه چې جماعت کې د دین کار شروع کی کنه لکه اوس یو حلقه ولګي د طالبانو د داسې درسو داسې د قران او د حدیث خلک بوي یاره مړه جماعت را ټول بند کړي دي پکې لګېدلې دي او بل بيو او به خرج کیږي او دا خو موږ بل ادا کوو دا پکې دی او دا چل شیطان دی شیطان ناجی وسوسه مختلفه چي ورونو دا خو د دین بربادي ده هغه د جمعات بربادول دي ته مرګ نه مانی ته آخرت ته تلل نه مانی قیامت کې الله ته ولاړ نه مانی سو قران د مرګ سخته بار بار ذکر کوي ور مریبا یو شاعر یو شعر ویل دي عربی کې وی زمونږ د پاره یو فرشته چې الله دروازه مقرري دا په یو روایت کې راغلی هغه په شعر کې دا خبره ویلې ده وی زمونږ د پاره لنا ملک ینادي كل يوم لنا ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابنوا للخراب لنا ملك ينادي كل يوم روزانه سار یو فرشتہ आवाज کوي مونږ ته روزانه چې سار را پاسونی یو فرشتہ आवाज کوي ویلدو للموت وابنو للخراب وی هغه سړیا چې واده دی وکړو بچی دی پیدا شو د بچو پیدایش د مرګ د پاره دی د بچو پیدایش تر پاره دی د مرګ د پاره بچی چې پیدا شو نو خامخا به دی مري دنیا ته چې یو ساغستون کې راغی نو د مرګ له پیدا لري دا یو حقیقت دی د مرګ له پیدا لري او بل خبره کوي وابنو للخراب یو هغه دنیا پر سړیا چې لګیاي بلډینګونه جوړای آبادی کوي او چې کوم د دنیا د په مخ اغسته دا آبادی ته د خرابېدو د پاره کوي دا به یو ورځ روانيږي لنا ملک ینادي كل يوم لدول الموت وابنو للخراب جوړا اولاد بچی پیدا کوي د مرګ د پاره او آبادی جوړوي د خرابېدو د پاره یو سړی وای ز آبادی کوم ير بنگله جوړو بچی لاو گاڑی به را سره لکه دا څه سوچته یاره یو سړی دا سوچ ټول رضان سره کی دا لکه څه سوچته چیرم زما به یو بنگله زما به یو بینک بیلنس ما سره به یو گاڑی یو زما به بچی یو یاره دا چل به یو خلک به ماته وای چې سلوټ پراته کوي دا سوچته دا سوچ پکار یاره زما به الله سره تعلق سن جوړي زما الله څنګه خوشاله ما زما الله څنګه راضي کوم ته دا سوچو کا دنیا بدل الله خپل راولي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دنیا خو ملعونه ده دنیا باندې الله لعنت کړی دی ان الدنيا ملعونه وملعون ما فيها الا ذکر الله وما والاه الله تعالی په دې دنیا باندې لعنت کړی دی ها لعنت نه څه بچتي دا الله ذکر بچتي چې کوم سړی دا الله ذکر کوي د لعنت نه بچتي او دې ذکر سره متعلق چې څومره د دین کارونه دي چې ستا سوچ د دین شو ستا فکر د دین شو دنیا به الله تعالی خپل راولي په دې تجربه دا یقین په الله او کده الله د کتاب مخه ته ناشتم چې د کم سړی سوچ د دینو د کم سړی سوچ د الله د الله د دین د خدمتو دنیا هغه الله د بادشاہي ژوندۍ ورکړي هغه الله په دنیا کې بادشاہ کی د خلکو بجلونو هغه حکومت کوي د خلکو بجلونو هغه خپل بادشاہت چلی قرآن کریم دلته د مرګ سخته ذکر کوي وجاءت سکرۃ الموت او راغله لا سختی د مرګ بالحق په حق سره ځکه دا حق خبره مرګ حق قرآن وتسوي ذالک ما كنت منه تحید دا هغه چیز دی چې ته دا غینه تختیدون کوي
دا ته بچی ته تختیدل نو دا اوس هغه مرګ دی ته مرګ وي ادې نه به ته تختیدلې ورونو هر سړی مونږ او تاسو ناستو خلکو کې دنیوي خلکو کې په ژوندو خلکو کې هر سړی دا وي مرګ منی خو بل مونږ مرګ منو خو بل منو چې دا سړی عمرې مړه دا عمرې دی په الله سره مخامخ کېږي څه چل وکړي مرګ مونږ ځان نه منو دې باندې دا زمونږ دارونه وی کله کله کني په دې مستقل مهنت ضرورت دی په دې ځان له یو محاسبه پکار د خپل نفس سره یو مراقبه پکار ده چې نفس په دې قائل کا چې ته عمرې ځان په زړه په دې قائل کا نفس په دې قائل کا بدن په دې قائل کا چې پتا مرګ را روان دی مونږ او تاسو په خلی زوتو خو مونږ په خپل بدن قائل کړي نه دي مونږ په نه قائل کړي قرآن وی وجاء سکرۃ الموت ذالک ما كنت منه تحید ونفخ فی الصور او پوک پکړي شي په شپېلای کې قیامت پرش ذالک یوم الوعید دار وز د وعید د عذاب دا دار وز د عذاب دا د جزا سزا روز ده واخر دعوانا